بسم الله الرحمن الرحيم. قابل قدر والاحترام معزز سامعين، نن زه تاسو ته یو دوه بهترین عملونه ښیم چې دغه دواړه عملونه په زندګۍ کې هر انسان سره آمنه سامنه کیږي. د روم بادشاه یوه ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو خط ولیکلو او دا ورته ولیکلو خط کې چې ما په سر باندې همیشه دپاره درد وي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه روم بادشاه ته یوه ټوپۍ ورواستوله او دا یې ورته ویلي چې کله هم تا سر باندې درد شروع کیږي نو دغه ټوپۍ په سر باندې کېږدوه او دې سره به انشاءالله درد ختمیږي. نو همدغې طریقې سره چې کله هم روم بادشاه به په سر باندې درد شروع کېدو نو هغه به دغه ټوپۍ په سر باندې کېږدوله. نو دې ټوپۍ کېږدولو سره د روم بادشاه کوم سر باندې درد و دا به ختمېدو. یوه ورځ یې سوچ وکړلو چې دغه ټوپۍ کې څه کمال ده. بهرحال د ټوپۍ راواخیستله او چې کله ټوپۍ وکتله نو دې ټوپۍ کې څه شی لیکلي دي. وایي کتلو دې ټوپۍ کې بسم الله الرحمن الرحیم دغه کلمه لیکلې وه. نو دغه کلمې په برکت سره دغه روم بادشاه سر کې کوم درد و دا به الله تعالی ختمولو. زما عزتمندو په دغه قرآن پاک کې الله تعالی ډېر زیات طاقت او باور چولی ده، خو لیکن مو تاسو ته پته نه لګي. زما عزتمندو مو تاسو کله هم یو عمل کو د قرآن پاک آیات په ذریعې سره یو دم وغیره کو نو مو تاسو ته پکار دا دي چې مو تاسو د عمل اخلاص سره کو او یقین سره یې کو نو انشاءالله الله تعالی به دې کې اثر هم چي، الله تعالی به ورکې شفا هم چي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.